سورہ یاسین آیات نمبر 22 درشتم سپارہ دویمہ صفحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين صدق الله العظيم سورہ یاسین آیات نمبر 22 اول رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 2 اللہ دا دوشتم سپارہ په خپل دربار کې قبول او منظور کې او الله دا سپارہ زمونږ د لپاره آسان کې پرون کتا سلیات شي پرون زمونږ د کې یو واقعیا بیان کړو هغه ونیمه هغه بنن بیا بیانو چې د مخ کې سبق مونږ د لپاره آسان شي انطاکیه دا یو کلی دی انطاکیه دا یو کلی دی الله رب العزت دې ته کم دی دو پیغمبران لګلی دي دو پیغمبران په دې کې چې کم دی د پیغمبرانو طرف ته الله د خپل ځان طرف ته نسبت کړی دی نو علماء لیکلي دي چې دا پیغمبرانو نو دو پیغمبران الله تعالی چې کم دی انطاکیه ښار ته ولېږل او د دې نمونه چې کم دی په قرآن مجید کې نشته دی او بعض علماء دا لیکلي چې صادق او صدوق دغه پیغمبرانو نوم و او بعض دا ویلي دي چې یونس او یحیی دا د دې پیغمبرانو نوم بهر حال دو پیغمبران دا انطاکیه ښار ته الله رب العزت ولېږل سره پاره لېږلیو د الله رب العزت توحید ته او دا پیغمبر چې کم رسالت ته د دې لپاره او د قیامت مسلې ته د درې خبرو ته لېږلیو نمبر 1 توحید دویم رسالت او دریم د قیامت مسلې ته نو دې چې کله ال تلاړل نو دې کلی خلکو چې کم دی اول دا پیغمبرانو ته د دروغ نسبت وکړو وی تاسو چې کم دی پیغمبران نه بیا الله رب العزت دې ته چې کم دی یو دریم پیغمبر هم را لېږلیو نو چې کله دې ته پته ولګېدله چې اوس دا پیغمبران مونږ نه پرېږدي نو دې چې کم دی د پیغمبرانو خلاف یو پروپیګنډه جوړه کړه یو منصوبې جوړه کړه چې یاره دا پیغمبران مونږ نه پرېږدي او مونږ ته د الله تعالی دعوت راکوي او مونږ له رسالت دعوت راکوي او قیامت خبرې کوي لہذا مونږ چې کم دی د دې خبرو نه تنګ شو نو دې د پیغمبرانو خلاف یو منصوبه جوړه کړه منصوبې دا جوړه کړه چې مونږ به دا پیغمبران به قتل وکړو شهیدان وکړو چې کله د دې منصوبینا خلق خبر شول نو یو مسلمان دی چې د هغه نوم دی حبیب نجار دا چې کوم دی حبیب نجار دا چې کوم دی د دوه پیغمبرانو د دعوت نه مسلمان شوی و دي چې کله د انطاکیه ښار ته را دننه کېدل نو اولنې سړي چې کوم دی د حبیب نجار په ایمان وروړلو ایمان یې په وروړو د چې کوم دی ځان ته عبادت کولو چې کله د حبیب نجار دا ترکان دله چې کله پته ولګېده چې کلی خلک ټول راجمع شوي دي او د دې دوه پیغمبرانو خلاف منصوبه جوړه کړې ده چې یاره مونږ به دا پیغمبران به چې کوم دی قتل کوو نو دا حبیب نجار چې کوم دی په منډه باندې راغلو دي کلي ته او دې کلي ته چې کوم دی دعوت کړی دی تبلیغ یې کړی دی نو نننی زمونږ چې څومره سبق دی دا د هغه متعلق دی نو دی وله چې کوم دی تبلیغ کوي او تبلیغ په ډېره ښایسته طریقې سره دلته کړی دی داسې ورته نه دي ویلي چې تاسو ولې د الله عبادت نه کوئ اول خپل ځان مخاطب کړی دی وی زه په ما باندې څه چل دی چې الله پیدا کړی مو د الله عبادت به نه کومه ګوره خلک یې په دې طریقه پوهول او دا پیغمبران اوس دعوت نه چلی دا حبیب نجار دعوت چلی نو اول خبره دا کی وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیه ترجعون بما د پاره څه چلی شوی دی چې الله پیدا کړی مې او الله ته واپس کیږم او بیا هم د الله عبادت نه کوم نو دا زما لپاره طبیعي ده چې کله دا خبره وکړي نو کلی خلکو ویل یاره داسې چل دی وی دا پیغمبران به په ځای باندې پرېږدو وی دا اول به دا سړی راونیسو د ده څه کار دی چې مونږ ته چې کوم دی نصیحتونه کوي او مونږ ته خبرې کوي مونږ ته تبلیغ کوي
نو کتابونه کې راځي ذخیرۃ الجنان فی فهم الکلام کې سرفراز خان صفدر صاحب دا لیکلي دي چې دا ټول کلی چې کم دی د باندې راغون شول او په د باندې چې کم دی په ژوندونو باندې ټوپونه وهل او په غټو میچازو زیم باندې د نن چې کم دی کلمې وته وی دونه په درد به دردې سره دا شهید کړي دي خدای چې څنګه شهید کو نو الله ولا ډایرکټ چې کم دی په دنیا کې خطاب کوي وقیلت خل الجنه چې کله دا حبیب نجار شهید شو نو الله وتعالى فرمایل چې ته کم دی بس په جنت کې داخل شه نو اوس په قبر کې په جنت کې د داخليدلو څه طریقه کار دی دا اوس په دې کې معمولی شانته مسله ده مونږه ماسپخین دیم کې کم حدیث وایو د قبر احوال پاغي کې هم دا حدیث ترې نبی له صلوات و سلام فرمایي چې کله مسلمان بنده دا په قبر کې خودلی شي نبی فرشتي چې کم دی په قبر کې دا سکینی او دا فرشتي چې ندري ته پوسونو وږي ستا رب څوک دی ودی ودی چې رب الله دی بیا ته ندی فرشته دې نه تاسو کې وستا دین سره ندی ودی دین می اسلام دی بیا وتی نبی له سلام په باره کې تسوي ودا د الله پیغمبر دی دا درې جوابونه دی ورکی نو دا فرشته ول اول د دوزخ دروازه کولو کی اول ول د دوزخ دروازه کولو کی وته چې بندا دا چې کم دی ستا زیو او الله تعالی په فضل سره چې کم دی ته دې زینه بچوي نو بل طرف ته ول د جنت کړکې کولو کی او تو فرمایي چې د الله په فضل سره ته چې کم دی اوس ته دی د جنت د خوشبویانو نه د هواګانو باندې چې کم دی تا د بدینه د هواګانو د سہولتونو وتن راځي نو دینه معلومی کی دا د حدیث نه چې په جنت کې الله په قبر کې الله تعالی بندله دوزخ عذاب هم ورکي او دغه شان د دې روایت نه دا معلومیږي هم چې په قبر کې الله تعالی بنده ته جنت هم ورکوي په دې باندې تاسو پوه شئ د قبر اوس په ذهن کې یو مسله راځي د قبر متعلق دا یو ډیره اختلافي مسله ده او زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې قبر کې الله تعالی بنده ته نعمتونه هم ورکي او قبر کې الله تعالی بنده ته عذاب هم ورکي نو دا اوس چې دا کم خلق دي د عقل پرانا کې دین چې کم دې سټډي کوي نو دې چې کم دې په دې قبر باندې اعتراض کړي دي وی تاسو وایي چې په قبر کې جهنم هم شته په قبر کې جنت هم شته او وی تاسو مونږ په دې خبره باندې پوي کې چې کله دې بنده ته په قبر کې جنت کړکې کولا وشي او یا تاسو چې کوم دی دا حدیث بیانوي چې د مړی نظر چې سونه پورې رسیږي هغه عمره پورې وته الله د قبر کولو کې نو دا د خوانه مړی بس کوي یو قبر دی په دې کې مړی پروت دی دا بل قبر دل چې کله کړکې کولاویږي نو دی بس کوي اصل باندې پويږي کنه دا د اوسنه چې کم عقل په رڼا کې په دین باندې اعتراض کوي دی په دې حدیث باندې اعتراض کړی دی او یا دا قبر چې داسې کولاویږي یا داسې کولاویږي نو دا اخو د خو مړی بس کوي نو علماء د دې جواب ورکړي دي وی دو کسان ودري مثلا ز پلار سره ودې ما او ما چې کوم دی په خوب می وکتلو کله پکې سړی لاړ شي مدینه ته کله پکې سړی لاړ شي حج ته کله پکې سړی لاړ شي امریکای ته نو ما نه پلار خبريږي نه چې را پاسو موتی ما خپل خوب کتلی او یا څه کو خبرم نه ما کله کله سړی چې کم دی په خوب کې کم زینو تلاړ شي او چې کم کس وسره ملاست هغه نه خبريږي نه نو داسې چې کم دی د قبر هم حال دی قبر چې کم مړی پروت دی کاغه ته عذاب ملاوي کاغه ته نعمت ملاوي دی بل مړی سره چې کم دی د الله سکار نشته دی دا د الله قدرت ته انسان چې کم دی هغه ته هر قسمه سہولت هر قسمه عذاب ورکولی شي دویم مثال د دې داسې دی دویم مثال یو سړی ناس مونږ دلته یو او مونږ چې کم دی په لکونو کیلومتر لري په یو سړی په امریکا کې ناس دی په موبایل باندې وسره مونږ رابطه کوو په دغه موبایل چې کم دی تار الته تللی دی نه نو دغه ساينسدان ته کم دی الله عقل ورکړي او موبایل ایجاد کړي دی دغه الله تعالی چې کم دی په قبر کې دی انسان ته ولدا قبر کولاول نشي دا الله خو خدا نو دیږي چې کله دا حبيبي نجار چې کله شهید شو نو ډایرک وته الله او فرمایي قیلت خل الجنه په جنت کې داخل شه دوی دا چې کله شهید شو بس الله رب العزت ډیر زیات خفه شو مده باندې چې ګوره دی اول د پیغمبرانو خبرم اونه منله
بیا وته یو عام سړی راغلو او وته ویل چې دا پیغمبران چې کوم خبره کې دا ټیک دي داغي خبره مونږ نه الټه غسه کلو شهید کلو نو الله فرمای چې مونږه فرشتي رونه لګلې یو فرشته مرو لګلا او هغه کریک واله دا هغه کریک نه چې کم دی دا ټول کلی چې کم دی دا مړشول نو دې ځکه چې کم دی زمونږ د نننې دا واقعیا په نننې سبق کې به ختميږي وما لیا دا د هغه سړي خبرې دي دې کم دی خپل دعوت پیش کړي وما لیا او سعذر دې زما د پاره لا اعبد الذي چې زه عبادت کو نکړم د هغه چا چې فطرني چې زه پیدا کړم و الیه ترجعون او د الله طرف ته تاسو واپس کیږي اتخذ اعزوني من دونه الهه د الله نما سوا نور معبود بل معبود ان يردني الرحمن کچر اراده وکړي رحمان الله تعالی بدر دس تکلیف لا تغني نو پکار برانه شي عني زما د پاره شفاعتهم د دوی سفارش شي عند سيسهم ولا ينقذون او نبدوی ما خلاص کړي اني اذا لفي ضلال مبين بشک زبدغه وخت پخکار گمراهي کیم اني امنت بربكم بشک ما ایمان وړلو استاسو پر باندې فاسمعون پستاسو زما خبر ووره دي سړي وتسویل بما په الله باندې ایمان وروړي د خو زما خبر ووره قیل دخل الجنه کله چې دا ټول دعوت تبلیغ وکړو مدي شهید کړو الله وت انعام ورکي قیل دخل الجنه حکم شو چې داخل شپ جنت کې قال ندعوین یا لیت قومي يعلمون کاش چې زما قوم په شوي وو بما غفر لي پدې خبره چې بخنه وکړه ماته ربي زما رب وجعلني او ذکرما من المكرمين لعزت مندنا وما انزلنا الله فرمای دا موږ څنګه هلاکل وما انزلنا او نو نازل کړی مونږه علی قومه د په قوم باندې من بعده پس لدنا من جند سلخکری من السماء الى اسمان وما كنا منزلين او نو مونږه را لګونکي ان كانت نوسنو الا صيحه واحده مگر یو چغوا فاذا هم پسناګهان دوی خامدون پشیمان عمرشول یا حسرتا علی العباد هاي افسوس علی العباد پابندگانانو باندې نو چې کله داخلك وفات شول ټول هلاک شول نو ګور الله بیا په خپل بندگانانو باندې افسوس کی ویا حسرتا علی العباد افسوس پچا باندې علی العباد زما په بندگانانو باندې ما یاتیهم من رسول ندر اغلی دوی تسوک رسول الا مگر كانوا به يستهزئون مگر دوی چې هغه پورې بیٹو کې کولی الم يروا عین دي کتلی دوی کم اهلکنا چې څومره مونږ هلاکل قبلهم لدين رواندي من القرون دقومنا انهم تهغيبا اليهم لا يرجعون دوی طرف ته واپس ناراضي وان كل اندي سنور لما جميع مگر طول با لدينا محضرون حاضر کړي شي با واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين